کې نشته برکت او چې د خدای په نوم زکات ورکړي الله تعالی فرمایي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل الله تعالی د یو بدلک په وسه ودا کو څومره نو یو ډیرواله دا دی موسی علیه السلام د الله پاک راسته وتلو نو یو دوسیو قریبي ملګری و موسی علیه السلام سره ډېر زیات ګپ شپ و دوستانه و نو موسی علیه السلام ته ویل ته خو خدای پاک سره دې ګپ ته کنه الله سره ګپ لګي سي وی ته به داسې کار وکړې چې نن لاړ شې نو الله پاک ته وایي چې زما فلانې دوست وایي چې ما درته څومره رزق مقرر کړی تر مرګه پورې هغه ټول هر څه ماله دې په یو ځای باندې راکړي بس دا څه کله اوچه او کله سپور او کله لږه او کله ډېره او کله یې او کله ټوله دې بس ماله په یو ځل راکړي بس بیا څه پوهېږو زما کار پوهېږه بس وی یو وخت دی خو چې ښه د سوري یو وخت دی خو چې ښه د سوري وی دا موسی علیه السلام ته ګوره د خدای کارونو کې همت یې مه کوه الله پاک وی نه بس ته پرېږده دا کیسې مه کوه بس خدای ته ووایه الله پاک ته موسی علیه السلام وایي زما دوست چې دی هره پسې لګېدلی او دغه شان وایي الله پاک هم ورته وایي چې مه کوه وی نه بس خدای پاک ورې کوله بیا دې مړ شي د لوګي هر څه چې کوي خو زما دوست او ما ته ویلي بس څه چې د ده په قسمت کې څومره ډېر شوی هغه ټول دته په یو ځل ورکړه الله پاک وایي صحیح هغه ټول هر څه ورته خدای په یو ځل ورکړه یو ځل ورته ټول میلاو شو سړی مالدار شو سړی هوښیار و موسی علیه السلام سکار پسې لاړو چې ته بهر او څه وخت پس چې راغلو موسی علیه السلام دا خیال و چې اشنا خو به هوډه ختمه کړي اوس به چې ته یا به د لوږې مړي و یا به چې ته پروتي مچان به پرې بڼېږي چې راغلو تپوس یې بیا زما فلانی دوست وي دا مخامخ بنګله او کوټې چې دا د هغې دوست ده موسی علیه السلام چې ورته ویې کتل نوکران دي او چاکران دي او بنګلې دي او ګاډي دي موسی علیه السلام وایي چې هغه شیخ خو دومره نه و خو زما د سترګو د وړاندې دا څنګه چلو شو الله پاک ته ویې ربه دا خو عجیبه کار شو دا څنګه الله پاک ورته ویې موسی علیه السلام ملګری دې هوښیار و سړی هوښیار وی څنګه وی هغه ما سره تجارت شروع کړو چې څه مې ورته ورکړل ما سره تجارت شروع وی زما په نوم مې ورکړه شروع کړی په غریبانانو تقسیم کړو او زما خو قانون دا دی چې زه د یو په بدل کې 700 ورکړم بس وی ما فرشتو ته وی چې بس کښېنئ او بس په 700 کې څه چل کوئ ضرب ورکوئ نو زکات تیلی باندې مګورئ اکو بکو مه جنګوئ څه چل کوئ صحیح طریقې سره په غله کې عشر ورکوئ او په مال کې که د تجارت دی او که ستاسو سره او سپین دي او سرمایه مو ده نو په دې کې ښه صحیح طریقې سره حساب کوئ او کال پس په دې کې 40مه برخه دا د الله په نوم زکات ورکوئ او ستاسو د کلي کم غریبانان چې دي خواران فقیران چې دي دوی ته ورکوئ